بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو سلامونه احترام نننه پروګرام زموږ صرف د مهنګایي باندې دی او 13 کې وفاقي ګورنمنت د پېټرول او د ډیزل کم ریټونه چې وو دا غي باندې چې د بیا یو اضافه بیا یو بم راواچول عوام باندې ځکه چې مخکې نه چې دی نو د مهنګایي یو طوفان راغلی او پاغي کې فود او نان فود کم ایټمز یو هغه ریډونه کې ریټ چې وو داغه کې مسلسل اضافه شوی او دا بل یو طوفان را لید مهنګایي یقینا څنګه چې د پېټرول او د ډیزل اعلان چې وشي د ګرانېدو او سره زموږ د سواد ته چې دي نو ایمرجنسي تور باندې چې دي نو هر یو چیز باندې ریډونه چې دي نو ایباو شي په دغه ټیم د ټولو تفصیلات اغستو د پاره نن زموږ سره د سواد سینیر صحافي سمد انجم د پبلک ټي وي سره وابسته دي موږ سره په پروګرام کې ناشته سمد انجم سه په ټولو نمخ کی تاسو ته د پروګرام کې ارکلې وایو مننه جی ثانک یو دا راته وایي چې د مهنګایي په حواله سره تاسو سره څه انفارمیشن دی ناظرین سره څه شیر کولی شي مهنګایي د کوم صورتحال چې په ملک کې روان دي نو دا واقع چې ډیر زیاته د افسوس او د غم خبره ده بل خو موږ چې سوچ کوو چې یار زموږ د پالیسي چې کومه ده دا پکار دي چې زموږ کم خلک منتخب کړي چې خلک د پالیسیانې جوړي کړي او هغه خلک زموږ د پار ریلیف راوړي خو نه پوهېږم چې دا موږ دوکه شوي یو دا کوم خلک چې موږ اسمبلیانو ته لیږلي دي آیا دوی دغه پالیسۍ چې کومې جوړوي نو دا خو د عوام په مفاد کې نه دي دوی یو پالیسي جوړه کړله چې یاره موږ پېټرول بچ کوو تاسو به سکولونو له یو 3 ورځې چوټي نوره سیوا ورکوي نو چې هغوی 3 ورځې دغه د سکول چوټي سیوا کړله په دې خو پېټرول نه بچ کېږي ځکه چې دغه ماشومان زیاتره زموږ د علاقو چې کوم ماشومان دي په دیهاتي علاقې چې کومې دي نو هلته کې څوک هم د دغه دپاره ټرانسپورټ نه استعمالي سکول ته تلو دپاره هغه دغه پیدل ځي پیدل راځي چونکې که دا چوټیانې دوی ته ورکړی شي دوی کېدای شي دغه 3 ورځې دوی چې ته په پکنیک کې په بل ځای کې تېرې کړي نو دا خو د دوی یو غلطه پالیسي ده زموږ د ماشومانو د ژوند په خطره کې اچولی دی تقریبا 365 دن چې کوم دي نو په هغې کې چې موږ کوم حساب وکړو چې دې کې د قومي تهوار چې کوم دي د اسلامي تهوار چې کوم دي یا د سکول چې خپل کوم د سردۍ او د ګرمۍ کومې چوټیانې دي دا چې ته لرې کړم تقریبا په مشکله باندې 100 ډیز چې کوم دي دا دوی ته سبق ته پاتې کېږي نو دا د یو افسوس خبره ده چې یو خو زموږ تعلیمي معیار چې کوم دی هغه هم هر چاته معلومه ده چې څومره په مشکل کې دی او بیا چې دوی دا کوم چوټیانې وله سیوا کړلې او دا 100 ورځې د کال کورس دپاره پرېښودو نو دا ډېر زیات امپاسبل ده په دې کې هم دا 100 ورځې چې کومې دي دا ما صرف هغه چوټیانو هغه حساب هم لګولی دی خو په دې کې د ماشوم ته پیښه راتلل یا د هغوی څه خوشحالي یا څه نور څه راتلل په دغه ورځ باندې دا هم پکې نه دي حساب کړي ګینې د ماشوم بیماریان هم پکې ډېرې راځي دا هم پکې نه دي حساب کړي خو بیا هم دا 100 ورځې چې کومې دي د حکومت سره چې کوم رجسټر چوټیانې دغه 100 ورځې موږ ته پاتې کېږي نو په دې باندې زه هم دغه وایم چې یار دا کومې پالیسیانې چې جوړې کړي دي چونکې دغه پالیسیانې دې ختمې کړی شي سکولونه دې کولاو کړی شي بجای د دې دوی چې کوم دغه ورکړي پروټوکول ورکړي دغه پروټوکول دې راکم کړي دغه پروټوکول دې ختم کړي ولې چې زموږ دا خو یو امن والا ملک دی امن پسند خلک یو موږ زموږ پروټوکول ته څه ضرورت دی نو پروټوکول ته بیخي ضرورت نشته دغه ګاډي دې راکم کړي او چې څنګه چاینا جدید دور دپاره جدید ټکنالوژي اپناو کړې ده هلته کې تقریبا چې ډېر زیات ګاډي اوس داسې دي چې هغوی ته تیلو ضرورت نشته دی هغه چلیږي نو که داسې ګاډي وله ورکړي چې هغه په تیلو باندې نه چلیږي تیل به هغې سره بچاو راشي زموږ سکولونه به کولاو شي نو مهنګایي الریډي دغه غلط پالیسۍ دي د هغوی د لاسه زموږ مهنګایي چې کومه ده هغه ورځ تر ورځه سیوا کېږي سمد دا راته وایي چې تاسو د څنګه با خپل کوم خبره اترو کې چې دي نو دا باس پکې وکړو چې د پالیسي خبره تاسو دا خو د صوبایي ګورنمنټ یقینا د هغو ته پکار ده چې دا پالیسي چې دي نو د هغه د قوم په مفاد کې چې دي نو پالیسي پکار دی که زموږ وزیر اعلی نن سبا چې دي نو هغه د آزاد کشمیر او په ګلګت بلتستان چې دي نو د الیکشن کمپینونه په هغې نه وزګارېږي نو په صوبه کې چې دي نو د تعلیمي نظام خو بالکل مکمل غرق دی نو په آخر کې چې دي نو سی ایم خیبر پښتونخوا ته څه پیغام ورکوي داسې ده که نه دا ټوله غلطي زموږ د خلکو ده او زموږ د قسمتونو ده دا اوټ یو مقدس امانت دی په دې اوټ باندې موږ ځان له نماینده منتخب کوو او هغه سړی دغه ځای ته لیږو چې دا زموږ نمایندګي وکړي زموږ دپاره ښه پراجیکټونه راوړي زموږ په علاقو کې د بجلۍ د ګیس د روډونو دغه کمی چې کوم دی دا ختم کړي نو دا موږ چې کوم بد قسمت خلک یو موږ چې دا کوم خلک لیږلي دي نو که دوی اسمبلی کې پاس نو دوی خپل ځان نشي پاکولی په دوی باندې چې کوم تور لګېدلی په سوشل میډیا باندې نن سبا سوشل میډیا دور دی دا خو څه پټی نه نو زه د وزیر اعلی صاحب نه څه مطالبه به وکړم هغوی غریبان ځان له خپل څه نشي کولی نو زه به د هغه نه مطالبه څه وکړم هغوی چې کم یو کس راځي دا چا چوله اوټ هم ورکړی صرف په دې مقصد یې ورکړی دی چې دوی موږ ته عمران خان رازاد کړي خو دا خلک په دغه کې کار کې ناکامه کېږي او یا پته نه لګي چې یا
څه وجه کېدای شي خرڅېږي ناکامه کېږي څه وجه کېدای شي چې دوی د 4 کروڑ عوام دی د کې پی کې او دغه شانتي دوی سره د پنجاب د سند د بلوچستان دغه علاقې خلک هم ورسره دي او دغه باوجود هم لکه دوی دغه خپل میشن کې ناکام راځي دا هم د افسوس خبره ده ځکه دوی څه نشي کولی د الله پاک نه به د رحم سوال کوو چې الله دې په موږ باندې رحم وکړي سمد خان تاسو د مهنګائی مونږ د ټاپک چې دی نو د مهنګائی باندې نن پروګرام زموږ د مهنګائی باندې و لکه بهر حال چې دی نو تا د بانی کم چیرمن چې داغه ریایي باسو کو چونکی دا زده قوم ته چې دی نو نن د دې پروګرام په واسطه باندې دا یو پیغام ورکوما چې د فدرل ګورنمنت او د پروینشل ګورنمنت چې دی نو د یو بل سره دا مطلب چې دی نو دغه تیشوي دی چې د عمران خان چې دا وفاقي ګورنمنت نون او کم مشترکه دغه اتحادیانو چې ګورنمنت کم چې دی دا خپل ټینیور پوره کوي د دې ټینیور پوری چې دی نو د قوم دیو په یو تشویش کې اچولې د کله وای تاسو انټریان یو کوي کله وای چې ډی چوک ته زو کله سوي لکه زمون په دې صوبه ځکه چې د عمران خان هغه پاړیاله جیل هغه په جوریسډیکشن د پنجاب ګورنمنت د پنجاب کې راځي نو د مردان جلسي او د خیبر پختونخوا عوام دلته جلسي دلته روډونه بلا کول دلته چې دین نو مطلب انټریان کول دا څه فائدہ لري دا څه ده چې زما په سوچ لازمي نه چې څوک تیو مني دا خو دا زمون چې دلته کوم احتجاج وکړو هغه په کلی کې وکړو په محله کې وکړو نو دا غي ته د میډیا کورج ورکول لازمي چې هغه موږ د میډیا کورج ورکو دا نه ده چې موږ د صرف خپل نمائندگان چې زمون کم دي یا د موږ هغه ویني یا د زمونږ کمیداري دی هغه ویني دغه د څه وخت راځي چې پاره کې زمونږ بین الاقوامي چې کمیداري دي موږ هغه ته ځان خایو چې دا شاندي په پاکستان کې موږ سره دومره ظلم روان دي نو هغه زمونږ دغه ظلم خلاف چې کم دي نو یو داویم یو پلیټ فارم دی اقوام متحده چې هغوی په دې کې دغه سوچ فکر لري چې عوامو ته ریلیف ملاو شي عوامو ته دا حق ملاو شي نو دغه زور لري که دا جلسه په کلی کې یا په علاقه کې دا کافي زور لري خلاص خبره چې لاس کوېشن دی د پټرول او ډیزل سټم چې ریډونه چې اضافه وشو دا غي سره د اثرات زموږ د سواد چې دین نو دا یو جنن نظیر یو خطه دی دی کې عموما د ګرمۍ په موسم کې چې دین نو په لکونو ته دا ټورست چې دین نو د دې دا کما خایسوالی کتو د پاره د دې علاقې ته چې دین نو راتک کوي یقینا د پټرول او د ډیزل د څنګه چې ګران شو دا غینه د خوا چې دین نو مکمل د علاقې ته ټورست د نشوالي نه برابر دي ځکه چې الته بالکل ساخکاری نه ځکه چې خلک نشي تل افورد کول دغه سره بجټ دونه نشته او خاص کر د صوبایي ګورنمنت ناکامي زورته وایم ځکه چې په کرایانو کې په ګوډ ترانسپورت او د پبلک کم ترانسپورت چې دی لوکل ترانسپورت په هغه باندې دون اثر پریوته دي چې یو پزې ټریپل کرایه نه جوړ شوی دی د دې باره کې خیال دی دا څه چې حقیقت وې منو واقعي خبره ده چې زموږ په سواد کې تقریبا 50% کم سیاحت چې کوم په معیشت په کې کمې راغلي دي 50% خلک لکه اوس چې موږ کوم ګورو مخکې کم قتل کم کورج بم کو نو هغه خلکو په اوسنو کې تقریبا 50% کمې راغلي دي خو زه به دا وایم چې زموږ حکومت اعلانات کوي که صوبایي حکومت ته که وفاقي حکومت ته زه څوک ټارګېټ کوم نه چې دا زموږ دواړه حکومتونه چې کوم دي دوی چې اعلان کوي نو هغه صرف اعلان تک محدود دي د هغې نه هغه بیا څوک کار نه کوي دوی دغه خبره کړې وه چې یاره موږ به د ګاډو والته ګاډو ډریوران چې کوم دي هغوی ته موږ دا ریلیف ورکوو د هغوی نه موږ د اډي پیس نه الو او هغوی به کرایه نه سیوا کوي هماغه شانتې هغوی کرایانې خپل من مانیه کرایانې الي که 200 واخیستې 800 واخیستې 300 په ځای باندې هغوی 400 واخیستلې یا یو ځای ته 500 روپۍ کرایي نو هغه 500 کرایه خو د صرف د حکومت لیست خو څوک مني نه هغوی موږ نه وایي اډه پوره الي یا چې حکومت اعلان نه کوي او وایي موږ ته اډه نه ده ماف کړې دا شان تیل ګران شوي دي نو عام خلک چې ورسره ناست دي نو هغوی هم ورته وایي چې بلکل تاسو تیل ګران شوي دي واقعي خبره ده چې باندې ستاسو تګ چې کوم دی هغه مشکل دی نو هغوی دغه د خپل د سفر رسېدو دپاره د 500 په ځای باندې 700 800 900 روپۍ دغه ورکوي او دغه کرایانې ګرانې شوي دي خو زموږ حکومت چې کوم دی کومې دعوې لري نو حکومت ډېر زیات زموږ عوام چې کوم دي د حکومت د لاسه ډېر زیات په مشکل کې دي بس د الله نه به دعاګانې کوو چې الله پاک دې ښه ورځ په موږ باندې راولي چونکې موږ د هر ځای دپاره د هر قوم دپاره د هر یو ملک دپاره موږ قربانیانې ورکړي ریسنټلي تاسو که وګورئ زمونږ بیگ سټي چې کوم ده د پاکستان د رحل الله چې کومه ده هغه تقریبا د تیر شوي یوې میاشتې نه به زه دا ووایم چې هغه
بند دی او بند دی ولې هلته کې کاروبارونه هلته کې هاسټلې هلته کې د تعلیمونه هسپتالونه روزګارونه ټوټل چې کوم دي هغه بند شوي دي هغه یوازې دا نه چې دا د ناستې ځای دی هلته کې ډېر غټ غټ روزګارونه هم دي هغه بند شوي دي بشرط د دې موږ په دې باندې خوشحاله یو چې یار زموږ ملک یو ثالثي کردار ادا کوي د امریکا او د ایران په منځ کې روغه راولي په دې کې او په دنیا کې امن راشي نو موږ دغه سخت هم برداشت کوو چې بخیر دی زموږ د کالجونه بند دي زموږ د سکولونه بند دي زموږ د هسپتالونه بند دي موږ باندې مشکلات دي چې په دنیا کې امن راشي موږ یو امن پسند خلک یو امن غواړو او بس دغه د خپل حکومت نه دغه توقع ساتو چې دوی هم زمونږ د وړوکي غونډه کې ویلاګ زمونږ د سوالونه دا زمونږ نه د عوامو سوالونه دي او دا موږ دوی له مخې ته ایښي دي. ډیره مننه جی تاسو د صمد انجم خبرې واورېدو او یقینا د دې د خبرې نه مونږ پکې څه زده کوو څه زده وکړل ځکه چې تاسو ګورئ په د کلام خاص کر ملم جبا غبین جبا کم علاقه چې دی د ټوریزم سپاټونه چې دی پاغي کې د کرایاني چیز یو په ځای ټریپل آلی او د ډیپټي کمشنر سوات او چیف سیکریټری خیبر پختونخوا وزیر اعلی تیر هفته کې چې دینو نو وزیر اعلی پدې کې واضح هدایت کړو چې لکه دا کرایاني چې دینو نو دا بعد کم کوي او دا به چې دینو د آر ټي ای کم کراینامه چې دینو هغه فوري طور په لاګو کوي. یقینا منګه د څو ورځې مخکې د اسسټنټ کمشنر تحصیل بحرین داغي او کراینامه مخې درالې د اسسټنټ کمشنر سره د کراینامه جوړولو اختیار نشته ځکه چې دا اختیار صرف نه صرف د آر ټي ای سره دی او آر ټي ای چې دین نو دا کراینامه جاری کوي لاګو کول اسسټنټ کمشنر هر تحصیلونو چې کوم اسسټنټ کمشنر چې دی او بیا چې د ټریفیک او اپریشن پولیس چې دی لاګو کول دا د هغو کار دی مکمل طور باندې انتظامیه او د صوبایي ګورنمنت ناکامه شوی دی خلکو د پکار هم دا دی زه تاسو ته یو تقریبا داسې یو 10 کالو مخکې یو مثال درکما معمولی چې داسې اکټیویټي یا څه ګران تیل ګران شو یا بل څه دغه وشو نو قوم راوتو احتجاجونه کول مظاهرې کول نن سبا خلکو کې هم هغه تړ نشته که تیل هم ګرانېږي ګران دي شي که نور څه فوډ ایټمس هم د ګرانېږي ګران دي شي لیکن زه صرف د وزیر اعلی خیبر پختونخوا ته او وزیر اعظم پاکستان د دا یو اپیل کوم مهرباني وکړئ د دې خلکو باندې رحم وکړئ ځکه چې داسې ما خو چېرته د مزدور دیاړي چې دی نو سیوا کول ونه لیدو چې دا کم لیول مهنګاهي طوفاني مهنګاهي چې را روان دي نو په دې کې دا میډل کلاس خلک چې دي نو هغه خودکشي له راغلی دی خاص کر مزدور دیاړهدار طبقه چې دي نو د دې بس حالات دي بل پروګرام او پوری اجازت غواړم الله پاما.